السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. دا ابن عباس دعا کړی دا چې الله دا کتاب علم ولا ورکړي. مناسبت د کتاب العلم سره واضح دی او غرض د امام بخاری سره معلم ته آداب کوي چې شاګردانو ته دعا کوا. معلم ته دا آداب کوي چې شاګردانو ته دعا کوي. دا په یو غرض. دیم غرض یې سره ادا چې متعلم ته ادب کوي چې تم داسې عمل وکړه خدمت ته استاد وکړه چې دعا دی وایي. ولې د براشي ابن عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته لوټه خېوا اجه قضای حاجت ته لاړ او بارو وت نو لوټه وته د ابو پرتوا ودا شیخ او دا ود ابن عباس نو دعا وته اللهم علمه الكتاب. نو دعا کو اصل کېږي دا خو د ځړنې د خپل نه ني او دعا ال کېږي چې د بنده زړه خوشاله شي او خوشاله دل د زړه په خدمت ته متعلم باندې کېږي. شارحین د دقه لري چې معلم ته آداب کوي چې د شاګرد ته دعا کوا او شاګرد ته آداب کوي چې خدمت ته معلم د استاد وکا. یعنی خلاصه دا چې دا څه عمل وکا چې د استاد نه دعا وایي. دا متعلم ته آداب کوي. یعنی څه متعلم د خپل ذکاوت اعتماد نه کوي چې د ذکیما ورندیرو انما انا قاسم والله يعطي او الله چې عطا کوي نو یو سبب د عطا دعا دا د استاد. ها دا دوه غرض دی. اعتماد په ذکاوت نه کوه دا څه عمل وکړه چې د استاد نه دعا وایي. ابو معمر بار بار کېږي چې قراوی دی عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان بار بار کېږي قال حدثنا خالد بن مهران عن إكرامة مولاد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره بل روایت کشتا بل سینې ته را په وسلما را جوختهم. دا معانقه نه دی خو ماشوم دا د ماشوم سره هغه اظهار د حب او د محبت دی. اظهار د حب او د محبت او ماشوم سره مینه ده او محبت سے ځان ته راځي. او وقال وی فرمایل اللهم علمه الكتاب. الله د علم د کتاب ورکا د کتاب پوهه. نو مولانا سے مناسبت د کتاب سره په دې باب سره واضح دي. دا ترجمه الباب د حدیث دا او فقط و خبره معلومه شي. د استاد د شاګردان ته د نن د یو بل خبره معلومه شي او قواعد په واسطه استاد دعا په قبلي کې بمکنه دې ندام معلومه دي. استاد دعا د شاګردانو په حق تبلیغي درې څه معلومه شو د خدمت کړي دي حدیث کې نشته بل ځای کې شته. نو د استاد خدمت وکا دعا دی والا او خپل ذکاوت اعتماد مکوا. بل څه معلومه شو د نبی رسول الله ماشومان سره اظهار د محبت. بل ماشوم ځان ته په وس کول یو ماشوم را نزدیکی ځان ته دا ماشوم خوشاله شي. دی وجنا ابن عباس الله پاک د کتاب علم ولا ورک مراد الکتاب کې اسلام عقیده دی. قران حکیم دی مراد دی. دا قران علم ولا الله ورک رئیس المفسرین د خدای مخلوق. یو مشهور تفسیر دی په بازار کې خرڅېږي هغه د تفسیر ابن عباس وایي. د دې نسبت ابن عباس ته ټیک نه دی. بعض اقاویل داسې دي چې هغه ابن عباس نه دي او هغه کې ورته منسوب دي او بعض په ضعیف سند ابن عباس ته منسوب دي. نو دا تفسیر نسبت ابن عباس ته ډېر قوي مضبوط نه دی. بعض ذکر ابن عباس صحیح اقوالم پکې شته. نو الله ورته کتاب علم ورک او هغه د پیغمبر مبارک دعا وکړه قال راغي دا ته معلومه علمه الكتاب. او بل دا یو بل مسله ته معلومیږي چې یو انسان ته دعا کې داسې دعا وتاوکا د دنیا فکر دنیا دعاګانې نبی رسول الله کړی د برکت د رزق وغیرہ واقف عارضی سیدونه دي او دا مستقل شی چې د کتاب علم یو انسان ته ملو شو. والله دې کتاب دې لري چې سړی په ذات کوی کې ولې عمل بالکتاب او چې عمل بالکتاب ماوي موقوف دی فاعل د کتاب یا په تخودنه د کتاب نو خودنه د کتاب موقوف دی فاعل د کتاب مقصدا. چله شي کې استعمال صغیر یعنی هغه عمر او خایا
چې کوم عمر کې شخص د استاد نه حدیث اورېدلی شي. یحیی ابن معین دا یو ډېر محدث دی، هغه وایي چې ته بالغ شې نو سماع وکړې قبل البلوغ باندې کې. خو دې په دې کې متفرد دي نور علما سره په دې کې اس قسمه اتفاق نه کوي چې بالغ شې سماع کوه قبل البلوغ باندې کې. موږ وایو چې نه قبل البلوغ هم کولی شي. اوس څومره عمر؟ څوک 4 کاله یاد، څوک 15 کاله یاد، څوک سن د تمیز یادوي، دې پوهېږي د ښه او بد په میانځ کې تمیز بولي سن د تمیز. او څوک امام بخاري 15 یادوي. عموما د 15 کالو ماشوم پوهېږي. وګورئ دا تحمل په ځان د استاد نه بار کول، اخذ د استاد د تحمل دا معنا یو ادا ده. نو ابن الحمام لیکلي دي چې دا ادا لپاره بیا بلوغ ضروري دی، شرط دی. د 15 کالو عمر کې مې حدیث ته رسول الله مبارک صحابه واغښتې دي او ادا چې کوله به بعد البلوغ کړی دا. ولې د بتو په اعتماد کې ادا چې ستو استاد جوړیږي اعتماد په کې هغه د پر بیا بلوغ شرط. نو دارې د ابن معین د درست نه ده چې د ابن عباس د نبی رسول الله په زمانه کې بالغ نو. عبد الله بن زبیر ماته کو ویل چې عبد الله بن عباس د هجرت نه 3 کال مخکې پیدا دی. د نبی رسول الله د وفات په وخت کې د دیار رسول الله عبد الله بن زبیر د نبی رسول الله د وفات په وخت کې د نه وکړ دغه د هجرت نه فورا پسې پیدا شو. جابر بن سموره دا واړه صحابه د کوچنیان دي. نو دا ټول نابالغ په زمانه د نبی رسول الله کې او رسول څومره لوی ذخیره د حدیث محمد رسول الله. امام بخاری کو بیان درته ها نو ګور مخکې سره مناسبت واضحه د کتاب العلم سره د سما د تغیب د علم سما ده کنه سما د علم او مخکې سره مناسبت واضحه د ابن عباس معشومو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک او د دعا کړی دا دا علم او کتاب چې ابن عباس مونږ ته نقل کړي دي د مخکې د رسول الله مبارک نزل کړی دی وای دې راکوټ یو دې معشومو مخکې دا اس مذاکره سې کېږي سما د تغیب د استاد کا. نو بس عام محدثین دا 15 کاله یادي. اسماعیل ابن ابي ويس بابا دي امام مالک استاد دی. ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبہ عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال لي اکبر الله متوجه شو نبی رسول الله ما ویلو چې اقبال مخکرات کوته وي اقبال شاه چې تا ته شاه کې روان کیدنه او اقبال لا را متوجه شو نبی رسول الله راکبا دا حال دې زمير د خپل کوما ولي حال کې رسول على حمار فحمار. حمار مذکر ته مو یو جنس باندې ملتا کیږي دغه جنس مراد دی. ذکر وسو اتان انت بدل شو حمار اتان حمار نه مذکر والی بیا خو اتان دا غنه بدل نه جوړي یا بدل غلط پوي. نو حمار هر یعنی جنس ته حمار جنس حمار اطلاق مذکر کیږي او مؤنث باندې کیږي او اتان انت بدل شو چې دا ګوري مذکر نو دا مشترمه د حمار وا اتان مؤنث او اخراج وتر پښتو کې وایي. وانا او يومئذ بلغ قد ناهزت قلبي الاحتلام بلوغ تنزيل احترام ته احترام ولې وایي بلوغ ته احترام وایي ځکه دې وخت کې خوب نه وي. حلم عقل تم وایي عقل کامل شي. حلم صبر ته وایي حلم عقل ته وایي عقل کامل شي او خوبونه ویني ځکه احترام ورته وایي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه السلام مصبو بمناء في مناء بمعنى ذلك الى غير جدار سنو يعني سترة نوا الى غير جدار يا سترة نوا ومررت ذكرت بين يدي بعض الصف مغفر بعض الصف بعض الصف مغفر وارسلت الاثار حرم فريق ولا تركعوا لحالت الاثار نبدي حال الى خريد لا ودخلت في الصف او في الصف داخل فلم ينكر ذلك علي زمير السلام فراجيله انكارك عليه السلام ذلك الذي خبرك وما كم خبرك اذا خرج ولي متوقف ريح الله هذا صف کی ولي دیر في هذا صف کی ولي لا داخل في هذه انكار الى باندې ولا اس مولانا سے دا ابن عباس دا کوم حدیث نبی السلام نے ذکر کوي دا حجۃ الوداع واقعه او دی وخت د ابن عباس عمر تقریبا 12 یا 12 کال د نبی رسول الله نے اخذ کړی دی قبل البلوغ او بیان چې کوي صحابه او پیروز بعد البلوغ کوي صحابه ور باندې اعتراض ونکړ چې دا خطا قبل البلوغ اوریدل لري او د بلوغ نه مخکې او تحمل او سما نه ده
لکه یحیی ابن معین ټول خلق امت تر نن پورې قبول کړی دی او د ابن عباس عبد الله ابن زبیر جابر ابن سمره یو روایت چا نه رد کړی حالانکه كلهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ اوس د دې مناسبت په دغه واضح شو لیکن د دې حدیث نه ډېرې مسلې یو خو دا معلومیږي چې بخرا یا فخر سول جایز نو ولې پاتې شو ولې چې خبر باندې ورته کې د ستړي شي او د بلا رضی دا نه خامخا ولې دی دا خرق ولا فاکده او کته چې دا مولده خو د لحم او د دم نه دا خو نجس دي نو د کې عمومي بلوا ده ضرورت څه پکې سبا عمومي بلوا ده لکه د پیشو جوټا د عمومي بلوا ده وجنه فاکده انها من التوافين عليكم او التوافات یا د باران د خټو ساس کی د عمومي بلوا ده وجنه فاکده یا چې سړی متیاز کوي او دا نری د شاش ولا راځي دا نجس شری د عمومي بلوا ده وجنه فاکده ما جعل عليكم في الدين من حرج او لا يكلف الله نفسا الا وسعها یو فخر سوچول نه کینو دا وړه ګران شي او فخر به بارم نوړي کبار په وړي خو غبار به نجس شي ابدین پلیس شي هر څه به کوت نوړي د تقوا په خامه خارجي نو دا په نجس شي نو دې ته عمومي بلوا وي دا عمومي بلوا دا وجه دې نه یو مسله وته چې فخر سول جایز شو دې څه معلومه شو ولا فاقدا او د عمومي بلوا دا وجه وانا يومئذ قد ناهضت بلوغ تنزل ګوره دې کې یو اراده وکړه چې لکه دې د دیار له سویاره 1200 کالو دی نو کله کله خو د 1200 کالو سړي بالغ هم وي طب ان شاء الله تاسو راځي د بلوغ د پاره یو څو نه یو دا چې د بندي احتلام راشي سړي د بلوغ د پاره یو دا چې د بندي احتلام راشي د دې بالغ یو دا دی چې ردنه اشبال راشي چې جمعو کې زنانه ته حامل شي د سړي د بلوغ دا دوه نه او کدا دواړه نه پکې متحقق نشوي نو بیا به د 15 کالو باندې شي 15 کم باندې باندې او قد خرج بلوغ سړي احتلام هم دي احتلام شي او دویم حمل هم دي یا حامل شي او دا غي او درې منه خمدا چې هغه ته حیض وي دا غي درې منه خمدا چې حیض نو که په خده کې دغه درې وصف متحقق دا باندې او که په طریق کې دا دوه متحقق سوال کړی شي نو دا دواړه باندې څه نه حقي کې لسی کې یو لسی او کدا آثار او علامات متحقق نشوي نو بیا دې لږه اگر چې د فقہ کې د اختلافات شته تو کوئی جنې د دولت باندې کېږي ورته او تو کې د خطاب او غیر خطاب د قرآن فرق کوي لیکن هغه اقوال مضبوط نه دي مضبوط داري چې د سوکالو جنو باندې نو دې د دولت او دیار د سوکای د وهم راځي چې دې باندې نو ځکه وایي چې قد ناهست الاحتلام لا بالغ نو ما هغه خپل خبره راځه د دې هغه وهم راځه بل د معلومه شو یو سړی کې یو مسله یو داسې وي چې لکه د ټول ماشوم هم تاسو ورکړي دا نابالغ هم چې مې غوښتي دي ویل عليه السلام نو کو په مینا کې لا غیر جدار بل مسله معلومه شو چې سوتره خو مستحبه ده چې سوتره ته نه لري وردا مسله معلومه شو چې د احتمال د مرور د چاني نو په سوتره منځ کول شي احتمال د مرور د یو کس نه په سوتره منځ کول شي دا ابواب د سوتره کې ان شاء الله ورته راشي ذکر الى غیر جنان دې او بل ذکر الى غیر شی اس شی ستر نکتا نو احتمال دا مطلب معلومه کا احتمال د مرور د احد نه په سترین پورې دینه بل مثلا معلومه شو دا سب مخ کې تیرې کې نو تیرې دي عمر صبح نه دی بعد دا تقریر د نبی رسول الله شو انکار یې کړو عدم انکار یو صحابي تقریر انکار ولی دا امام ستر د قوم دا دغه به ان شاء الله اختلاف راشي تو کوئی چې دا امام ستر د قوم دا او تو کوئی چې نه سترۃ الامام ستر د قوم دا دلته ستر د امام نشته نو امام ستر د قوم دا مدقه دی وایي نو چې ستر دی درول بیا خو تیرې دي شکل د قرانګي وځي د قوم د پاره ستر څه شو امام د ستر وته مخ چې امام دې تیرې دي شي خیر او خلاص باقي بل مسله معلومه نو تفصیل به راځي ان شاء الله وارسلت الاثار دینه معلومیږي چې خر مخ کې د مصلی تیر چې مونږ نه فاسي دیږي دغه یو اختلاف د احمد ابن حنبل او د ائمه ثلاثه امام احمد ابن حنبل په درې دینه مونږ ماتي
یو خر دی یو کل دی او دریم جنوب دی خضر عطا شو یو کلب دی یو حمار دی او بل خضر دا درې څیزونه منځ ماتی او ابو داود کې روایت هم دی دغه روایت په ابو داود کې دی چې درې څیزونه منځ ماتی لیکن د جماهیر ائمه ثلاثه مستدل چې منځ ماتی نه کراهیت تنزیهی و سره راځي نو ماته ان الصلاه لا يقطعها شيء حدیث مسلم ده قصدي ان الصلاه لا يقطعها شيء فدروا ما استطعتم کوشش کوي چې څوک دې مخکې دی کې تاسو ته هغه ته په ورا کې دغه طریقې به کار راشي او د دې ډېر دلایل موږ سره پراته دي عائشه صدیقه وی كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي دې چې ونه فاذا سجد رمضان عائشه مخکې پراته او كنت معترضه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دبه مخکې اعتراض الجنازه کې دا چې وو مخکې پرتون د جنازه چې پراته او دل تکدا لراله دا خلاص مخکې تیر شو او څه فاسد نه کړ بلکې عائشه دې کوي بئس ما عدلتمونا بالكلاب والحمر بئس ما عدلتمونا بالكلاب والحمر ډېر غلط کارم کړی دي موږ هم خروس په سره برابر کړی د خري او سپي مز ماتي او قدر ماتي ولقد رأيتني ما ځان لیدلې دي وانا معترضه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازه وهو يصلي دا متا دلایل بدل استراجي ان شاء الله دلته پرې دوا نو نخذا مزماتي نسبه مزماتي او نه حمار مزماتي او که حدیث کې راغلي دي هغه به محمول کوم په کراهیت تنزیهی خلاف الاولا شی دی ولې ځکه سپیم نخري مخرجي د انسان ذهن ورته راشي خشوع کوي قطع د خشوع مراد خلاف الاولا یا قطع د خشوع او خر خو د سپری نخري شروع دي او قدم چې مخکې دی چې د انسان هغه سوچ او وسوسه بل طرف دی دخلت في الصف دخول في الصف بالکل چې ځای پټي وي داخل شي اول صف کې دی دخلت پر یو سوال راځي دې خو نابالغ دی دې څه په صف کې داخليږي نو دې کې خو دې چې صف اول دی او ثاني دی کې دې یو صف دې په کې داخل کو کې دې چې صف ثاني کې داخل کې دې ثالث کې داخل او کې دې چې د دوه درې صف دې لومبي کې داخل شو ولې مراحل خدای کنه دې بلوغ ته دی دې بلوغ ته دی او کې دې چې دویم دریم ترته خلکو په خشوع کې په پورا فرق راځي دخلت في الصف ولم ينكر ان دا مثلا معلومه شو دا دې ګوره دې فقره او عدم انکار دلیل دا حکم شرعي دی عدم انکار یو نه پته ولګي تقریر شو او تقریر په شان د قول او د فعل د نبی صلی الله علیه وسلم دا ګڼ مسائل دې معلوم شو ارسلت رقان کته خره ونه تل ذات پرې خودا بخره نه تفصیل مختصي او قران کته ته ونه تفتانه نه دته دیونه تاسو کنه دا نه تاسو دا ګڼ مسائل دي مولانا سے معلوم شو ورپسې شه مولانا او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زهير عن الزهري عن محمود بن ربيع عن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضمانه دخل محمود بن ربيع قال لي وي ويعقلت ما تيادر النبي عليه السلام يوم الجاء مجها في وجهه اذا ما فمخته اچا ولوا مجسته وي وكل مبارکه کې وبر واغشته او په د مخته ورته کړل اوسم بعض خلک کوي ورکه وبر اوالي کنه نو ما شوب داسې کې تاسو خوري په ورولي وی ارا تیادنا یو مجا وته مجا دغه ته چې خلک یو وړه او په بلې ورغورځي دې ته ویل کېږي او انا ابن خمس دي من سلوين دا مجه د بورقینا کړی دا اوس مولانا سے مناسبت واضح دي دا دې دا بیان صحابه تقیو دا شاګردانو تقی او په شاګردانو کې زهري غوندي امام د حدیث ته او چا په انکارونه چې ته د بنزو کال ول دا مسله څنګه راو باسي او مونږ ته بیان ادي رستو کوي تحمل د بنزو کال کې کړی د مناسبت سبا ور امام بخاری
دینه معلومه او دا د جمالي رویا ده د پنځو کالو عمر ورته میزه وي او تحمل میزه بل نه سما کولی شي ها دې نو ډېرې خبرې معلومې شوې یو دا چې مجا ماشومانو سره مینا کول محبت کول او طبیعتي کول دا معلومه شوه دې دا معلومه شوه چې د خولې اوبه پاکې دي ګوره د پیغمبر علیه السلام په هغې خو قیاس موږ نه کوو دا هغه فضلات هم طاهر دي عند المحدثین خو بیا موږ د خولې مجه پاکه ده پلیته نه ده او دا پیغمبر مبارک ولې کول یا خوشتبي کوله او یا اظهار د برکت کوه د برکت یې کوه چې د برکت ورباندې واقع شي طلب دې معلومه شوه من دلوي چې د بورقې نه په خولې کې اوبه راغوښتې شي دا به بورقې ته ویلې دي یو بورقې نه بعضې وخت کې بنده تږي وي او په بورقه او بس کېږي نو بلکل سکتې شي بلکې خبره نشته دی خو نسواري دا کار نه کوي نور د بورقې نه په خوله کې اوبه اخیستل او څښل دا ثابت شو مولانا صاحب یو ضمني جملې معترضې سره یو خبره درته کوم تاسو خفه نه شئ هلته مې کړې ده ثاني کې تاسو ته چې سهار راځم که نه نو زه په دې خوشحالېږم چې طالبان ما سره لاس ملو کی مصافحه کی معانقه باندې خوشاله ګرځي طالبان خو زمونږ ګلونه دي او دا زمونږ د پاره ډېر لوی سعادت چې یو طالب مونږ سره مصافحه کی اثر نشي وي زه بیا طالب په تندیس کول کما خو تاسو سره ډېر محبت دی ما بل حقانیه کی وي مې تاسو ګورې د مدرسې ته راغلی مدرسې راغلی مال نه راغلی او نه بل استاد راغلی مې د نعماني طالبان مال خاطر راغلی دا فرق تاسو مدرسې راغلی هغه مال راغلی نو تاسو سره ما محبت نسبتاً زیات دی خدا یو سات زر وختي راځم دلته طالبان کړي مشي کې ډېر وخت ضایع کېږي تاسو وخت ضایع کېږي یو سره سلام بل سره سلام بل سره سلام بل سره سلام بل سره سلام نو که د سلام دا شي مونږ دی وقفې ته ورغورځو دا به څنګه مشوره کوو څنګه دی او نو سهار وختي چې تاسو دا مهرباني کوله د دې خبرې نه دا مسله معلومه شوه د دې مشورې نه دا مسله معلومه شوه ګوره دا مسلې وباسو مجتهدین دي دا مسله معلومه شوه چې تاسو څنګه راشئ نه دلته کښېنئ ٹھیک شو خبر دا چې څنګه راځئ نه دلته کښېنئ زه خو راځم وروځم خو کله نن په پانزو پرش کې ګیر شو نو لږ وخت زموږ زیات راځي پنځه شپږ منټه اووه منټه غرض سره ګیر شو نو تاسو دلته کښېنئ او سهار وختي بس زما استقبالیه ستاسو دا ده چې درځئ سلام واچوم تاسو جواب د سلام راځي دا نه خبره ملاوېدل په وقفه کې کوو ها نو سهار وختي تاسو دا کوشش کوئ ځکه ما خوشحالېږم کوئ اوس تاسو وخت ضایع کوئ او طالبان خو الحمدلله ګرځي یو سره تللی نشي بل سره بل سره بل سره بل سره بل سره نو وخت ضایع کوي دا یوه خبره دویمه دا خبره ده چې د دې درسونو ستاسو د درس او د هغې درس د وجې نه ما په دې پروګرامونو مکمل پابندي لګولې مکمل پابندي مې لګولې کېږي پکې نه بالکل بیان پکې نه کېږي نو بعضې تاسو ته به خامخا دوستان بعضې راځي چې دا تاسو استاد زموږ د ټیمونه د داربندي ده یا ختمونه دي یا څه دي څه دي نو ما له یې مه راولئ بس په خپله یې وپوهوئ چې ټیم ورسره نشته ما نه خفه شي که زه چې ورته ویم نو ما نه بیا خفه شي نو تاسو یې په خپله پوهوئ ټیم پکې نه کېږي بعضې زما شیش په شاګردانو بلو 3 کسان راغلل ستا په مونږ لاره ده چې ته کله زم په دغې لاره ده نو ته ستا په مونږه لاره ده چې په مونږ د لاره ده نو خو د جومات سره خوا کې دی که نه نو وخت پکې نشته ماښام کله راورسېد کله ماښام نه مخکې کله ماښام نه وروسته راورسېد او بیا ستړي 3 غنټې دلته درسي 1.5 2 غنټې هلته درسي 15 غنټې چې سړی وغږېږي او 1.5 غنټه یو طرف نه په لاره او 1.5 بل طرف 3 غنټې د لارې نو 15 جمع 3 څو شوې نو چې 8 غنټې مسلسل سړی متصرف شي نو رښتیا ووایه دته بیا دماغ کار کوي ستړي شي که بیا د شپې کتاب کتل خو نو بېګا پرون زما یو دوست دی دا نیمه غنټه بیان مې ورته کړو لاره کې بالکل لاره دې سخت یې مجبوره کړو د هغې دومره غلطه سر بېګا په ما پرېوتې دی چې زه تاسو ته نشم ویلی تکلیف یې بیا ولې دا ګورم بیا بې کتو زه کتاب نه ګورم بیا ته ترمذي جلد ثاني وغیره باب کتلي دي او آداب وغیره دي ما هم کله کله داسې نظر واچوم خو خیر هغه ضرورت دونه نه محسوسونه پکې د اختلاف ته مباحث شته باقي چې ما نه کتلې زه سبق سر نه ښیم نه نو زما دا قتل عادت دی لږ قتل یا ډېر قتل دا مې ضرورت دی او دا مې عادت دی دا خپل عادت نه خرابوم نو چې دا مثال په طور دا کتابونه دلته هم ښیم هلته هم ښیم او بیا ګورم هم نو دې پروګرامونه کوم ځای کېږي
نو بیانونه پروګرامونه قطن نه کی جمعه ورځ باندې خلک کوي جمعه ورځ زما دونه میلمانه وي چې زما ما خدای ما خان پرستل شپه میلمانه نو دا یو ما سوال فیصله کړی دا چې دا پروګرامونه ما تر کانو پورې مکمل بند کړی نو تاسو له برادي دوستان راځي نو بس الته پوهه وي دا فیصله ده بس کې دوی خبره نه کی ما بیا خپشي کنه دا محبت سره خلک راځي مینه سره راځي دا څو خبرې ما وکړ تاسو مخکې وا عمل وکړ کنه تاسو چې تاسو وخت راځي دې دل تکینه ها اجازه چې با طالبونه مې نمبر د اجتهادي مسله تر وتا او دا مسله په باب د فرض عین کې ده الکه ځان موږ ټیک مې وکړ او کنه بیا په ګناه ده کبیره راځي مې کې تو سر په دې شاه الخروج من كلام العلم وكان يدعو عبد الله فكرنا الله اكبر خروج في طلب العلم غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مناسبت کتاب العلم طرف واضح حدیث اذا علم د طلب د پر سفر وکا دا علم د پر سفر اصل کې وخت راغی ابن عباس او سما د نبی رسول الله نه کړی هغه سفر نه کړی هغه سره کارخانه او خزانه د علوم حاضره وا دوی خزانه د علوم دا ورسره او اوس یو عالم تا سره نو سفر وکوا غرض امام بخاری سری متعلق د آداب کوي د علم په طرف کې سفر وکا وګرځا علم په طرف ته وګرځا د محدثینو ټول کړی دي او دا یو ناشنا حدیث دی یو ډیر عجیب خبره ده ډیر عجیب ده اصلي رحل جابر بن عبد الله هذا جابر تشاوي عبد الله بن انس صحابي في الشام کې هغه سره د نبی رسول الله یو حدیث دی نو یو قصیده مدینه نشام تلا رحل سفر جابر بن عبد الله مسيره شهر د يوم ياش مزل یک طرف یو طرفنا په دویم طرف وصراخ د دوه میاشتې جوړیږي عبد الله ابن انس صحابي تا في حديث واحد في طلب حديث واحد او چې څنګه ورور رسید आवाज یې کوئی ور شراوي باسه نو انس عبد الله ابن انس ولر وته هغه ته چابي میلمه دی غواړي هغه وی سوکته وی جابر دی وی جابر ابن عبد الله انصاری مدني وی اقده او چې څنګه وروته په ساري باندې سورو په اوسیا په اوسه باندې وته حضرت روسیا وینا مولوی دی چې تاسو د رسول الله مبارک حدیث د حشر مصالح وسه پراکوشا دمشا درته وی پته نه لګي اته نه چې زما د کوزې دو نمخ کې مرګ را نشي مړ نشم یا ته مړ نشي یا زما نشم هغه حدیث راته وایا نبی هغه حدیث محشری کړی دی یا ورته وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا السيار نبی ورته حدیث خو دی وره ده کنه وی او وی اسرا کوشا یتمشم وینا در نلالم السلام علیکم اذا ما دارات فقط رسول الله مبارک د حدیث طلب یو حدیث دومره توجه ورکړی دا او دلته تاسو روزانه کم از کم شل پیځي حدیث اورئ توجه ولنه ورکړئ وګوله توجه ورکړئ لري په مقابله پیټاوړې خېدی مړه په حدیثو سره غټي روجي ټیکاوړې چولې تور باټینګن دا څه دی هغه نه دی حدیث څه کوي ټول دې اهمیت ده امام بخاری څه نه وروړي تاسو خیره کتاب العلم دې لپاره مقدم کاوه دې نورو د جلد کتاب درته خی چې ګوره مکاو صحابه دونه اهتمام کړل نو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو څه به کچھ دی دا خودی لوی برکت دی دې کې خودی لوی خیر کثیر دی صحابه دون سفر کړی دي نو تاسو خوشاله دې کتا مسوار کړی دي سفرونه دې کړی دي سفر دې کوم یو حدیث نه غوړې پاتې نشي مخکې دا د خروج په طرف علم ټول ناشنا حدیث یو حدیث ته خروج کړی دی نو ډېر احادیث لري له په طریقه ولا په خروج کې په طریقه سره د نص معلومیږي ورپسې شاه حدثنا محمد بن عبد قال اوزاعي اخبرنا زهري عن عمرو بن ابي بس لا یو رکوټ دي اوزاع یو قريه د دمشق کې اوزاع یو قريه د دمشق کې دغه وته اوزاعي وي ها انه شان دادي تمارا بحث هو ابن عباس وحر بن قيس تقول بابا موي
عطف په ضمیر مرفوع کې متصل تاکید کو منفصل طرف واړي نو عطف دې تمارا په ضمیر باندې دا هوې تاکید شو ولا معطوف له غزنی ځخه هو نه دی دې صرف تاکید راوړو الفداری فی صاحب موسی وصاحب موسی کې موسی علیہ السلام پر صاحب کې فمر بهما وابي ابن پرون تیر شو کنه وحر ابن قیس ابن حسن الفزاری پرون تیر شو پرون تفصیل دخله او ما ویلو چې بل روایت کې مرازی چې هغه جګړه په موسی کې وته دا موسی پیغمبر او موسی د بنی اسرائیل هغه جدا بحث لا جدا ها امر بهما ابي شبته امر بهما ابي وصاحب تدعو الله فقال اني لما وصاحب هذا يستوي بمتابعه انت لله حتى يوم صلى الله عليه وسلم يقول لنا فقالوا لك عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم فقال بينما قلت بني اسرائيل اذ جاءهم رجل فقال انت واحد امر من فقالوا لا اوحى الله الى المنى رجع عبد المؤمن فسال السبيل الى نبيه فجاء الله من بعد الايه وقال له وقيل له اذا فقدت العود فانظر فانك تتمناه فكان موسى يتبع حسن العود في فقال فتى موسى فقال فتى موسى ارايت اذا رجع الى الموت فاني لبثت حكما ان سالم الا الشيطان عن امر فلكنا ذلك فكنا نصف الدار فإن أبدت قولنا قولنا فكان شأن ما تصرفناه في كتابه ناخذا فضيلت دا اغا علم وعلم حديث کی فرض تفصيلات ما ویلي فضل دا اغا علم وعلم مخکې متعلم دا آداب اول دا استاد خدمت عمر دې کم دې بیا مزدکا عمر دې کم دې بیا مزدکا استاد نه دعا واخلا سفر وکا اوسوي فضیلت د تعلیم بعد تعلم اوس دې ځکه بل څه وخایا انا چې علم دیو کو د اصل دکان وکا یا علم دیو کو مسواکونه خرڅاو یا علم دیو کو نو کیسونه ډکاو نو دا ټول اعمال دي د دنیا ټول شي دا چې نشي کول بهتره خبره چې سړی خپل تجارت وکي او دا چې علم د نه پاتې نشي درس تدریس د نه پاتې نشي او تاسو نه اکثر دا اسباب سبب د تعطیل د درس او تدریس راځي او علماء کرام د تجارتونو د لا خبر باد شي علماء کرام بلکې تجارتونو خدا بیا څه خبره مقصد دې وی اجل علماء د جنازو د لا خبر ټول په جنازو په ذکر دي درس تدریس نه پاتې دایره خدمت نه پاتې الګا تناسب ضروري دي او کدا ضروري دي وړای نه څوک پاتې شو الله ورکړي نو فضل من علم وعلم غرض څه شو ترغیب د تعلیم بعد التعلم خبرو څه ترغیب د تعلیم بعد التعلم مخوي تعلم وکا اگر کو عمر کم دی مخوي سفر ولا وکا مخوي استاد نه دعا وغواړه اوس ته وای چې دل تقبل توفایا تعلیم بعد التعلم یعنی فضیلت د تعلیم ذاته ویل شي ورپسې شاه وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم عن بريد بن عبد الله بن ابي هريره عن ابي هريره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قرن له به من الهدى والعلم فقدر الميت كثير فقال اخبر الله تعالى عن النبي ذكر الجماع فذكر ان العشر كثير وكان فيها عجائب وحسن الجماع فنفع الله بحمد تجربه وتزوجه واصطاد من اطائفه وبينما يبيع عشان ولكن كان كذلك مثل ما تصرف في الله ويفعل بما استرسل الله به بعد وعنا وبدل ما لم يرفع بذلك احسن ولم يكفر من حدود الله الذي ولدت به قد اروى من اجمل الامر عن ابي عثمان وكان من الله تنفجر فيما اطاع يومهن والصبط في مستبير الارض مستوى دير غلطيه عبارت كيف محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة قال دي خطي ودلت عن أبي بردة لا يوغل في شوستا بريد نقل كده أبو بردة نقل كده أبو موسى الشهرين أغا نقل كده نبي الإسلام قال مثل ماذا قبل الأوجه مثل صفات تروي مثل ما موصولة دي صفات عجيبة دا أغي علم أو دا أغي هداية بعثني الله جل مبعوث کړی ما دل به باغ سره من بیان دماشو چې هدایت اوای دا غي مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي پتو لګیدلا
چې د پیغمبر د بعثت مقصد تعلیم او هدایت دی. دا هدایت هم په تعلیم ورته اصل ما دا صبر ورته انما بعثت معلما او که نور څه مقاصد ذکر کړی دی نبی رسول الله اټول ذهني دي اصل دا شی انما بعثت معلما دین معلومه شو چې مقصد د بعثت د نبی رسول الله هدایت او علم دی. نو چې څوک د هدایت او د علم خدمت کوي دا وارث د پیغمبر دی مخکې او دا مشن د پیغمبر استعمال کړی دی. دا مشن د پیغمبر او دا کارخانه ده. خبرو تفصیل درته وي دا کارخانه ده. دا نو ټول جزئیات فروعیات چې لګیا دي د کارخانې نه خدمت کوي. نو مثال د هغه چې مبعوث کړی دی الله پاغه چې هغه هدایت او علم دی. کما صلی بیا هغه سوال نه کوي چې لکه دوه حرف تشبیه او زیونه کار د تشبیه او مثال صفت ته وي په شان د صفت عجیبه الغیث الکثیر د وی باران دی. اوس ګورای تشبیه د هدایت او د علم ورکړه د باران سره او د ډیر سره څنګه کما ان الغیث یحیی البلاد کما ان الغیث یحیی تاسو وجه تشبیه قیمت چې خبره نه تخصص څوک دې کې له څوک ټول دې تراجیږي کما ان الغیث یحیی البلاد دا باران چې نو خارونه جمع دي. ذالک دقرنګي العلم یعنی علم الدین والهدایه یحیی القلوب زلون چې کوم له زلون دی راځي دي کوي القلوب الميته زلون راځي دي کوي. اوس په کې موږ لکه تفصیل کوو خبر آسان باران چې جوړ شو او په پیدا شو وجعلنا من الماء كل شيء حي او په پیدا شو باران چې جوړ شو غیا درمونه شو چې غیا درمونه شو نو حیوانات ته پیدا ورسېدل دا یو باران چې شو نو خشاک کم پیدا شي ولې اونې درمونه شي اونې کې خشاک کوي یا دا غیا چې یو سرو پینځر ورځې پتیری شي نور ټول کې دا اونې شي خشاک کوي باران چې شي ازمکه خشته کوي. قرآن کې الله صفت کوي ازمکه خشته کوي میوه پیدا شي دواب ته پیدا ورس اشجار ته پیدا ورس او باران سره ډېری بیماری ختم شي. اکثر بعضی بیماری خوري وي باران سره جراثیم وغیرہ غدول ګل غبار ختم ډېری بیماری او سره ختم شي. باران سره په موسمونو کې تبدیلی راځي. نو الله نو سوال کو چې الله باران کې ما ته تباہ کو ما شو کټمل وو برباد دا ټول باران شي موسم یخ شو نو څونه پیدا شو دا د باران پیدې د قرانګي علم دی. علم فضل کی نور او رڼا پیدا کوي. علم دا مرزړه هغه جام دی کوي. علم انسان له پیدا ور کوي او داسې پیدا ول ورکی د دنیا ها چې کوئی شو کنه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دغه برابر دي دنیا کې پیدا لري او دا علم سبب د عمل دی نو آخرت کې دلته پیدا ور ډیر زیاتې فائدې دي پایله یو فائدہ پکې نه ده تم کوی په سبب بلم کوی کې مرجع د خلق بم در راځي عزت په خلق احترام په خلق کوي دې لپاره پتا نه دي په کوي بس د خلق مقتدام شوي مسائل دینیو کې خلق پر رجوع درته کوي دنیا کې مرتبه د الله درکړه او د آخرت مناسب نشته. دا په سبب د کباران چې زما کوو چې داغي په سبب حیوانات ته پیدا رسیږي د مولا په سبب نور منافقین او تا کافران او تا او نور چې الله عباد دغه ته پیدا رسیږي او ثواب ته پیدا رسیږي. څنګه راځي حدیث کې نه راځي چې د عالم د پاره په دریاب کې کبان او رسول کې میږي دعا کوي ورغی دستار وجه نه پیدا د خپل د دعا نه کوي خدای لپاره میږي او کب خدای نه دی واري چې تاسو به دعا کوي هغه ته پته ده چې د عالم د بقا سره د نظام د عالم بقا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله نو دا د الله د نن مراد صرف لفظ الله ویل نه دی اعتقاد صحیحه مراد نو چې مولاوی نو د الله نن او اعتقاد صحیحه او په خلقو کې وی نو قیامت به راځي او که مولا لا نو به خلقو نو د اعتقاد صحیحه کوم چې په ختم شي یا د الله نن به ختم شي نو قیامت پر هغه نه به کبي او نه به بيږي نو بقا د هغه متعلقه د چا سره وایا لکه څنګه باران سره بقا د ثواب او د اشجار دي دغه څنګه د عالم سره بقا د باران هم ده
بقا د دې کائنات هم دا بقا د دې غرونو د دې سپومین د دې نور او د دې اسمانونو زمکه د دا ټول ډالي وړي چې ملاقات عالم د سلو سره فورا چې ملاقات مولانا چې تاسو دې یو خبره دې څنګه درو زما یو رشتہ دار دی دا ما چې الته محسوس کړه الته ما محسوس کړه په سن کې ډېر جهالت دی یعنی رمضان په میاشت کې هغه خلک ودونه کوي تاجي چې دلته موجود دي دا داودیان نصیب دا کار هغه په ذمہ داري کې کېږي دا تاسو کې ریز نه کوي دا د ما رشتہ دار دی تاسو دی وایي چې وزن در اسلمه وی ال تراته یو زمیدار وی چې ما پلار باندې جنازه وکړه ما ته پلار دې مړ شو وینا مړ نه دی بیمار دی او چې سبا تلار شي او دې مړ شي جنازه او پیسو کوي ایشیو کې پیولا دا دا څنګه دخل وکړه جمعه کې بس دومره تر باندې دومره یو سړی چې تا هر جمعه ته یا اس جمعه ته نه وته دا درې ورته بچو دی ګذر خر پیدا نه چې د تبلیغ والا رال دینه مدپس جمعه ته نه وتل جمعه کې دومره واسطه دی عبارت یو قتل د خر پکې ملک ته ناچارو کې پراته اخر په یو د خپل پلان کې هغه خر چې روښو د ترانه یا دا وته په چل نه تاحل ودونه په رمضان کې دا ولې وجه ده او الته کې دا مرشد پاک راځي هغه ته مرشد پاک وي دا پرېت والا پیران هغه د ظالم بچی ته ټول مال ته ویو د جمعې شپه دغه کلی کې میله ده الته ثلاثه سپیدل سپور کله او کورونه څنګه دي ما په خپل کتلې دي کوټې دي کچا دیوال وته نشتا دغه نشکولونه دي تاسو دغه نه دي نشکولونه تاسو دیوال نشتا او ټول خدي سړی اکتیوال دي په اکثریت خدای او سړي چې څومره دي دا ټول ورځ په پټو کې خدمتونه کوي خوان او سپلای مطلب سپلای سپلای مطلب پیژنیم نه خدای خبر چې ودونه کې به بچو کې نه نه او ښه جامې چولې ټول ورځ تارم پټو کې خدمت مقام خدای ماشومان هم سړي او چې له ملاتي هغه له شکولونه جوړ کړي او پر دې کوټې خپل کوټې نشتا چې کوټې دی باندې کې پاتې کېږي اوسې نو مرشد پاک براشي راځي دا وي د مرشد پاک وي نو د جمعې په شپه قوالی شي څه مضبوطه قوالی او چرسونه به وستلی شي څه زبردست نو د خلکو د مرشد له ګډان چیلي ساتلي دې به راځي نو یو ملګر چیلي راوړي دا ساره پاله ما ساتلي امیله چیلي بل راوړي په ډوډۍ چې وکړي ګډان چې وکړي او په قوالی چې ټوله شپه او خد رضا درودي شي سړی او خدای ټول ورته ناشتي او ستار مرشد پاک ټرک راوستي هغه چلونه ډکې وي نو بل جمعه شپال دی نو بل جمعه غبل کې لګي نو بل جمعه بل کې لګي ټول ورته چلےږي بس د دې ځاتو چې مرشد پاک سره دا قواله کوا او دا خود نه پانو خلق اولاد دي اب موږ د سفارشونو کې اجازه کړو دا خیر او ټول مال د دغه خلکو نه خپل وړي راګانو خور مونږ نه پیژنې روزې نه پیژنې پوی کې نه په مانځه پوی کې نه چې مونږ ستا وای جمعات پتلو پوی کې نه چې جمعات کې مونږ ستا وای او ټول رسومات دې هندوان ورسره اوسېږي نو دا د ما خپل مقصد درادم ما چې بنیاد اولټو بنیاد د دې خبرې دا ولې علم نشته الفاظ مولا نشته په شلو ډېر ملیونو کې مولا نشته علم نشته دا خلکو کې مولا سر نه خپل شته نه د بار نه مولا راځي بار نه شي سبا جوړه نه جمعه شام په منځل نه راځي علم نشته مولانا صاحب د دادل تبلیغ والا راشي او په جمعه کې ودرېږي او سره جماعت ته روزي او د چلي او د تیار شي دا د علم برکت دی مولیان وته ځمکه جوړه کړې ده د خلکو په ځل کې د جنت او د دوزخ ترغیب او ترهیب چولې ده د خلکو په ځل کې د پیغمبر مینا چولې ده د خلکو په ځل کې د ګناه نفرت چولې ده نو دا وی راشي نو د خلکو کې ځمکه په آباد ده نظر پکې غي غنم ورونو لینو پکې درغون شي جماعت تصوف والا پیر سے راشي او هغه وته زره د ذکر واسکار کوم ځمکه خو تیار ده د علماء د برکت نه د وکړه بیا شي
جهاد والا دا ټول ته فائدہ اخلي ولی دا علماء برکت ته دا خلک ذهني دور بیدار ساتري دي پدې او که بي دین راشي او حمله کوي نو دا خلک مولا ني خبر او اکثر لا پاتېږي الته خدا چل کېږي بربر نه خدا دمه غړيږي انا مولا صاحب اگر توازن دمه غړيږي دې سره بس کو مولا صاحب راځي به کار ولی مولانا صاحب د علماء په خلق په ذلونو کې دینه چولې دي جنت یې وته خولې دوزخ یې خولې دي ګناهونو نه یې رولې دي الله مولا نشتا چې مولا نشتا نو ګورا دي وینځوال کېږي ورته قاضیانی راځي مقاضیان کېږي ورته تبلیغ والا راځي دې کېږي ورته ایسر نشتا بنیاد څه چې مولانا ته علم داسې دی لکه چې زمکه دې اواره کړه ډیران نن پکې وغورځاو او صفا د کلو خاصو قاشات د لري کو بو لختې د مراوست اوس تا خو د غنم پکې کړو کو پکې تور باټینګن کړو کدو پکې کړو کمر دې پکې هر څوک په خپل فائدہ اخلي بنیاد علم شو دا د رسول الله مبارک وي کما سلیل غیث الکثیر دا علم تشبیه چا سره ورته او علم ته هدایت وي ول علم عطف تفسیر د هدایت لوی د هدایت ذریعہ خو علم دی علم نه خو جهالت شو او ضلالت شو علم مقابل جهالت دے علم مقابل ضلال دے كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا نو ما تاسو ته کې درته و چې ټول لګاله ته ته وې چې باران سره د کائنات ته فائدہ رسیږي او علم سره د قیامت باندې علم د وجنا دا یو وجه شو او کته د وې چې باران سره خلق ته فائدہ رسیږي علم سره عالم او بیا عالم چې بل تقي فائدہ رسیږي نو دا ټول جزئیات پرې دا یو نقطه سره ټول یو ځای کا کما ان الغیث یحیی البلاد کسین باران سره بلاد جمع کیږي د ترنګ علم سره هغه قلوب جمع دی هغه جمع کیږي تر تازه کی ور سره دین یو څو مسلې معلومیږي مولانا سبدان کې اوس کوی کا یو تشبیه د معقول د محصول سره ورکول شي دا نبی رسول الله د معقول تشبیه چا سره ورکا د محصول تاسو د پاره دا تقریب ال الفهم چې دا معقول دی فهم ته دي دا تفهیم د پاره چې دا معقول ستاسو فهم ته نږدې شو تور باندې پوي شي دا شو دې معلومه شو د پیغمبر د بعثت مقصد هي علم او هدایت شو دې معلومه شو چې علم او هدایت ډیر زیات د پیدې کې د کبارات سره تشبیه ورکا باران کې کومه پیدې دی ماده سره علم ډیر وې د پیدې کې دی ولی تشبیه باران سره ورکي او سرورم دې معلومه شو چې د هدایت تعبیر په علم په تفسیر علم راوړو دا علم نفس هدایت دی مخکدا اصحاب چې ورسیږي دا باران او دا تطبیق او دا وسکیا دا توضیح دا ممثل کوي توضیح دا ممثل کوي په خبره کنه توضیح دا مثال کوي قطع شو توضیح دا چا کوي دا مثال دا ممثل توضیح به په خپل راشي اصحاب ورسیږي دا باران ارضا مکتا اصحاب کی زمین راځي دی غیستا وګورې لک باران پیدا من وی خلک پیدا کوي ډیر باران ډیر پیدا کوي اصحاب ورسیږي دا باران ارضا مکتا او مملک باران ته مراد فقرین اصحاب ارضا سر راځي هغه مملک نه مراد خطرناک باران نه مراد بل مثال نوازی حقیقي اصحاب ورسیږي دا باران مکتا فکان بی من هر مکنا نقیتا صافا باید مکا نقیتا صافوی نقیتا خورنوی خسو قاشاک پکی نوی خورنوی فکان وی منها بعض لدے ارضینا نقیتا صافا فکان ارض منها نقیتا کان ارض منها وی یوزمک منها رزمکنا نقیتا صافا قبلت الماء او بقبولی کی او بدات جدد کی نجی جدبی کی وانبت الزرغن کی الکلأ والعشبا خشاکون او گیاگانی کلأ اغتوی چی اوچی کلم دی او عشب لم دی تویلی کی دیکھما لم دی شوطل وغیرہ او کلا شوطل لم وردی او دا اوچ چی منگی ساروتم اچو منگی خشاک دا پارم استعمالو دوارا وایا فانبت الزرغن کی دازمکا الکلأ والعشب الكثير غیاگانی او خشاکو نڑیر وکانت وی بعض منها اجادب وی بعض رزمکنا دلتکی بعضو ملگا و اجادبو دا اسم دا کانت شو یلکا پیگے پکنا اسم دا کانت شو وکانا وی اجادبو ڈاگا کلکا
امسکت الماء سچل گئی جذب کئینا وقتی خوب جذب کردی سچلے وکالا کا جذب دلتا جذب کئینا ویساتی درتا امسکت الماء فنفع اللہ نفرسی اللہ تعالی بها پدے ابو بازے الناس خلقتا ڈنڈ تے جوڑ شی حوص تے جوڑ شی دیم تے جوڑ شي دا به یو کله کزمکی راکاږي نه هغه کې محفوظ پاتې شي نو څه چل راځي فنفع الله بها نفرتي الله په دې وبو سره الناس خلقتا وشربوا خلق تسکل کوي وشربوا سکل ته کوي وسقوا صاروا بسرابي وزرعوا مکم فکری زرعوا لفتی ته خلق جوړ کړي دغه او بچ په یو ځای کې جمع شوي نو په دې غرونو علاقو کې خلق بیا واړو لفتی بوتي لفتی هغه لفتو په ذریعہ بزمکم سرابوي سو پیدا شي ګورو فشربوا بخل اسکی وسقاو او سیرابی کی سیراب کیا پکاچے چا کوي د انعام کوي وزرعوا فستولن بکری واصاب منها ورسیږي بعض منها بعض ورسیږي دا باران ورسیږي دا باران منها رزم کې طائفه اخرى بلډلتا واصاب ورسیږي لکه پیګه دا باران منها رزم کې طائفه اخرى بلډلتا انما هي قيعان دا لوړه کلکه دا قیعان پیجنه سمانا میں اکڑا لوڑا او کلکا چې لوڑا دا نو په پینګیږي نه او چې کلکا دا نو جذب کوي لا تم سے کوما اخون دے لا تم سے کوما ان او بساتی همنا زکو چتا دا ولا تنبت کلان گیا خشا کرن درغنی ولے کلکا دا کنه او جذب کوي نه ځانتا فذلک مثل من بس اس ما تورا لګره په خارج کې په کوم خبره باسا نشي لومبه مثال د مجتهد دی لومبه مثال د مجتهد دی لومبه مکا چې باران کې وشي نو اتاله او په اصلي شکل کې نه درکای هغه د باران او بدن ته جذب نو په بل خپل شکل کې د لدر کې کله شکل څه شه دی د غیا په شکل کې د خشاک په شکل کې د میوه په شکل کې د نباتات او د جوسونو په شکل کې د غلې په شکل کې د سبزیانو په شکل کې تعالی درکې نو څونه فائدہ ملو شو دا لومبه شو د قرآن مجتهد دا علم د قرآن او سنت په خپل ځان کې جذب کی نو دې درس او تدریس نه کوي په اصلي شکل کې تعالی نه ور کوي په کوم شکل کې در کوي د مسائل فقهیه او په شکل کې در کوي د عقاید مسائل ته وباسي درتا او د قرانګي ور سره دا فقه د جزئیات او مسائل کې توباسي هغه درس او تدریس نه کوي او مجتهد دی فقيه دی هغه د علم پدان کې جلد کو په کوم شکل کې تعالی درکوي شابه په بهتر شکل کې دا د ضرورت راغی چې پښو کې پروت راغی د فورن جواب درکې تعالی التکی بلا مسله په خشوا چې خدای طلاق ثلاثه ورکړي دي فورن د طرف مسله درته وایي دا دالته مسله د مرګ په خفي چې خدای عدت متوفات عنها صبر دي اور اندر هغه جواب دل درکې نه پېښه په خبره دا اول نمبر دې مثال د محدث ته محدثین څه کار کوي لکه هغه ځمکه چې او به ساتلې دي او ته دې ساروي سیرابه او پټوله ته نهرونه بودې پټې په کړي د قرانګي محدث تعالی حدیث په خپل شکل کې ساتلې دي اصلی شکل کې نو غستاخ وخلا کته تسکیه نه عمل پکې هم ٹھیک تا او کته چې اورګه د بچو او د خدو ته اورم چې پی اړي په عمل وکي تاسو په سره راځي او کته چې نه ضد اجتهاد کوما نو لختي ته بوزي اغه زمکه لته هغه په فصل درغون کې نو کته چې لکه ز نو کلبه خبره خورا څه ده کنه د اغه ابو د صوفه دي شوي درې کم دي خلق تسکی وین سارو باندې اسکی دریم نمبر پټی په سیراب کوي نو هغه پټی بیا مختلف شکلونه راو باسي د قرانګي د دقه نه د محدث په خپل عمل کوي او خلق هم ته حدیث وړي دغه خبره او د قرانګي دغه محدث په لوخذ نو قران ته مجرا ده هم په سیراب او د قرانګي دغه نه بعض خلق مجتهدین او فقهام اړیز پکې پکاري او محدث ولا اصل ذکر کې پراتی او دریم مثال د چا دی مولانا صاحب د هغه چا دی د حدیث ووري نه وستاسي کې به ورسای محدث هم نه دی او نه فقيه او مجتهد چې مسله ته وباسي ور منګيره
لکه په دې جنازو کې چې موږ د خلکو ته تقریرونه کوو په دغه غوږ اوري په دې بل غوږ اوس په پوښتنه نو خبره دا دوه مثال شو درې مثال شو زاوسو وذالک د غزنکا مثل من صفت د هغه چا دی فقه یا فقه فی دین الله چې په دین کې پوهه حاصله کی ونفعه او فائدہ ورسیږي دته بما فاغسی بعثنی الله به علم دې فعلم دې ذکرم او کی وعلم بل تعلیم ورکی ایو ومثل من لم يرفع بذلك رأسا او دا صفت هغه چا چې پورته نه کی بذلك الى ذلك علم دته لم يرفع بذلك الى ذلك رأسا توجه ولا ورنکی دا علم پیدا سے او خوږي لکه او بچ باغه اوچت جوړ دی باندې خوږي یا لم يرفع بذلك رأسا سمانا اے پورته نه کی په دې سر لرا ول خوېره ته قبلته ونرسه پورته نه کی په دې سر لرا سر پورته کول کنایه د نشر د دین نه د تعلیم ورنکی ولم يقبل غدلو به معنا ډیره مناسبه ده به بدل لم يقبل کی تعویل نکو چې سر ورته پورته توجه ورنکی ولم يقبل غد الله الذي ارسلت به اوس یو سوال کوم چې مخکې امثله سو دیو او دا مسلات څه ذکر کړو مثالونه دي او بیا کې توضیح کوي نو مسلې څه ذکر کړل نو علماو یې دوه جواب کړی دي یو جواب دا دی چې دا لومبي دوه په نفع کې شریک دي دا لومبي دوه سری په نفع کې شریک دي چې دې فائدہ واغستا او دې درین فائدہ وانه غستا چې لومبي دواړه په دې کې شریک دي چې دې فائدہ واغستا نو ځکه یو ذکر کړل دا یو وش لیکن مولانا صاحب لږ دویم جواب درته کوم هغه مزیدار دی هغه ګوره هغه دویم څه دی هغه دویم فذلك مثل من فقه فی دین الله دا یو شو فذلك فقه مثل من فقه فی دین الله دا مجتهد شو دین کې پوهه حاصل کړه څه مطلب هغه احادیث باندې ځان پوهه ک او دا غینه مسائل په بل شکل کې وستل او دلته کې من مقدر کا ومثل من نفعه بما بعثني الله بالمن مقدر کلاغه محدث دے مثل من مقدر کا مثل من نفعه چې نفع ورسي الله دتا بما فاغسي چې په مبعوث کلمه نو فعلما نو حديث باندې ځان کوي کې وعلم فقهنا لعلم ذات کوي کې مقصد باندې وعلم بل ته په اصلي شکل کې ورسي تو شلکا یا خو دواله یو دي ولی نفع کې دواله شریک دي نو یې وکړل او یاد دوالو د هدایت نه پیدا واغښتا دوالو د پیغمبر د علم نه پیدا واغښتا او یادې کې من مقدر کا لومبي د مجتهد او دویم د محدث ما خلاف شوا ور توضیح د مثال د ممثل کر رسول الله مبارک الله او ناشنا د علم فضیلت معلوم چې تشبیه د باران سره ورته د باران په انتفاع نه په ورغولو کې استفاده نشتا او د باران د ظاهر کې درې قسمه پیدا د علم نوم ظاهر کې دغه دوه قسمه پیدا ده د باران نه د علم د ظاهر کې دوه قسمه پیدا ده کوئی څه خبره مخکې ده قال ابو عبد الله امام بخاري قال اسحاق ابو صالح اسحاق بن ابراهيم ابن راهوي عن ابي اسامه غدا ابو اسامه نقل کوي وكان منها دابل سنتي الدسوي وكان منها طائفه قيلت الماء اذا قبلت فجسجده قيلت الماء یو شی دی قیلا جذب کول سویل کی قیلت الماء معنا او اق یو د اسم رب کې نشته دی یو شی جذب کول ځان تراکل هغه سویل کیږي او بل ذکر راځي قیعان راځي امام بخاری د قیعان معنا کوي د امام بخاری په طرز کې یو عجیب طرز دا هم دی دغه د غریب پیژنه دا وګورئ غریب جمع غرائب راځي غریب القرآن د قرآن هغه لغت ته وجه سختي او غریب الحديث د حدیث هغه لغت ته وجه سختي غرائب القرآن دا معنا باندې کې چې د قرآن ناشد دا یې او غرائب الحديث دا معنا باندې کې چې غریب احادیث پتا نه چینه غرائب القرآن څه ته وایي د قرآن لغت صح لغت او غرائب الحديث ته ویل کېږي
هغه غریب په معنا مصطلح مخکې نه دی مراده لغات ته احادیثو نو چې دې کله د غرایب القرآن شرح کوي دا قانون دار دي هغه مناسب آیت بل دی هغه مناسب نو دا هغه شرح مو کې دی به خپل معلومه شي اخیری حدیث دراده د بخاری باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة نبي قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية نقول هذا قسط القسطاس رويته ذكر قرآن حكيم کی بلدے قسطاس ذکر راغلی دے وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا تقرأ كده التنقيعات راغلي هذه مناسب لفظ في قرآن حكيم قبل قاعا صفصفا راغلي قاعا هذا أغي قاعا ما نبوك قيعا بتقبل المعنى ما كده قاعا ما يعلوه الماء وبدفاسه بيجي وبسات دينا أغي تبيلكي قاعا صفصفا يعني ما سمعنا كريوا لولا چلاکا سمعنا میں کريوا وبيجي وجزت بينا او صفصف المستوى من الارض اوارز مکتوی جوهر نه کې وبساتي اواره ده بالکل به ټینګي نه د سوال کو چې صفصف بدل ته نشته ده کم ځای نه راوړو دا استطرادي دی اعتر په قران لیکي کې صفصف دي نو چې د قاع معنا یو قطيعان ته معلوم شو نو سره صفصف ته مستوى هم ختم کې جله کله قاع معنا خدغه شو خدا صفصف پر کې څه وایي د بخاری غ شرح هم درته وکړه بهر کې حدیث د لري معنی مسلې معلومه شوي اخو در کما ذکر کړي د علم لوی فضیلت معلوم شو د علم پیدا شوا دلته کې باب من علم وعلم جو د ثالث سره مناسبت شو درې قسمه دي قسم ثالث سره مناسبت شو قسم ثاني سره د علم او قبل توقایا او هغه به پرې خو د امام بخاری د علم او کا او ځان او تفقه حاصله کا او پاسپی شکل کې خلق علماء ورکو دا هغه د ارجا کار نه دی دا خو د ارچا کار دي محدثین خو بس لاندې صرف ویسي او بل تر تول کوي او مجتهد خو صاحب ډېر لوی اصول قواعد غواړي او د هغه اصول او قواعد لاندې په استنباط ته مسائل کوي او چې کوم مسائل غیر منسوسه لري دا هغه قیاس په منسوسه لري کوي هغه لبیاس ځان له مستقل علت مشترکه او باسي ګران کار دی دا ارچا کار کاری نه است بس کو مولا سے